وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس خپل لور ته برخه ورکي د نقدو پیسو حق کېږي هغه ورکي، یا مثلا ځمکه ورکي ورته، او بیا دغه لوري اولاد لري، نو هغه په دغه برخه باندې خپلو زامنو ته کاروبار روان کړي یا زامنو ته ورکي، لوریانو ته پکې برخه ورنه کړي، نو د دې څه حکم دی؟ دا خو ظلم دی. څنګه چې د زامنو حق دی دغه شان د لوریانو حق هم ورسره دی، نو چې لوریانو ته برخه نه ورکوي نو دا ظلم دی. او په ژوند باندې خپله برخه تقسیمول دا اگر که جایز دی، خدا دی چې هر چا ته خپل حق ورکړي، او که چاته یې ورکړه چاته یې ورنه کړه، بعضې وارثانو ته یې ورکړه بعضې ته یې ورنه کړه، زامنو ته یې ورکړه لوریانو ته یې ورنه کړه برخه، یا مثلا بعضې زامنو ته یې ورکړه بعضو ته یې ورنه کړه، نو داسې عمل ته په حدیث کې جور ویلی شوی دی چې دا ظلم دی، او دې کس نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ. دا معمولي خبره نه ده. یو بل سوال کړی دی چې په اوله قاعده کې سړی عبده و رسولو نه مخکې تیر شي درود شریف ووایي، نو که درود شریف دومره ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی دې ځای پورې ووایي یا دې نه زیات، نو بیا سجده سهوه لازمیږي، او که د دې نه کم ووایي نو بیا سجده سهوه نه لازمیږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس نه د ماسپښین مونځ قضا شي، نو هغه د مازدیګر د مانځه نه مخکې قضا راوړی شي، ولې نشي راوړی؟ که د مازدیګر مونځ یې وکړه هغې نه پسې قضا راوړي نو هم راوړی شي. د مازدیګر یا د سحر د مانځه نه پس نور مونځونه منع دي، خو قضا مونځ منع نه ده. قضا د مازدیګر او د سحر د مانځه نه پس هم راګرځوی شي. یو بل سوال کړی دی د سفر په حالت کې، نو د سفر په حالت کې چې تاسو یوازې مونځ کوئ او یا مسافر امام پسې مونځ کوئ، نو تاسو به نیت هم د 2 رکعاتو کوئ او 2 رکعاته به کوئ، او چې مقیم امام پسې تاسو اقتدا کوئ نو بیا نیت د 2 ولې کوئ؟ ته 2 کوئ که 4 کوئ؟ دغه وخت کې به نیت هم د 4 کوئ او 4 رکعاته به پوره کوئ. بل سوال کړی دی، وایي بعضې خلک بیانونو کې دا وایي چې نبی علیه السلام ته یو صحابي راغی او د رزق د تنګسیا شکایت یې ورته وکړ، نو ورته ویې فرمایل چې ته کور ته پرده ولګوه، ستا کور سره خوا کې یو بېلمازه تېرېږي. دا دروغ دی. یو بل سوال کړی دی، وایي صلات تسبیح کې چې کوم تسبیحات ویلی کېږي د دې معنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله پاکی د الله لره، والحمد لله او ټول صفتونه الله لره ثابت دي، ټول تعریفات لایق الله رب العالمین دی. ولا اله الا الله نشته د حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی، او والله اکبر او الله ډیر لوی دی. او د دویم سوال جواب دا دی چې صورت سړی شروع کوي نو د هغې نه مخکې بسم الله ویل بهتر دی، که چا ونه ویلې پروا نه کوي خو ویلې بهتر دی. د بل سوال جواب دا دی چې مانځه کې سترګې پټول دا مکروه دی. البته که یو کس وایي چې بغیر د سترګو پټولو نه په مانځه کې زما خشوع نه راځي، نو بیا د خشوع دپاره سترګې پټول دا جایز. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس وایي چې زما کار ته ډډه نه لګېږي او زړه مې تنګ دی او زه جهاد ته ځم، نو کله ناکله داسې هم وي چې یو کس مجاهد وي، طبعي ته ورباندې د هغه په زړه کې مینه د جهاد پرته وي، نو د دنیا کار خوند نه ورکوي، نو ځکه هغه وایي چې مثلا زه تنګ یم، نو په دغه نیت باندې چې ځي چې مثلا د جهاد سره یې مینه وي، د جهاد سره یې محبت وي، نو تللی شي. بلکل ډېره ښه خبره ده او شهادت هم بلکل قبول ده که بالفرض شهید شي، او که نه د دنیا د لانجو نه تنګ او بیا
لاړ شي نو د نیت په اول کې خطا ده، خو که وروسته نیت صحیح کړي نو بیا هم الله پاک اجر ورکوي ورته. یو بل سوال کړی دی، وای تاسو یو کس ته جواب وکړ، هغه کس په سعودي عرب کې پاتې کیږي، نو هغه د سجده سهو باره کې تپوس کړی وو. نو ما جواب ورکړ چې هلته تاسو امامانو پسې مونځ کوئ او هغه په خپله طریقه باندې سجده سهو کوي، نو تاسو مونځ صحیح دی، ورپسې تاسو چې کله مونځ کوئ یوازې نو په خپله طریقه باندې سجده سهو کوئ. نو دلته یو کس اعتراض وکړ، هغه اعتراض کوونکي ته ووایي چې المعترض کالاعمى، د معترض مثال په شان د ړوند دی، بې ځایه اعتراض کوي. هغه چې یو حنبلي عالم پسې مونځ وکړ، نو ما به ورته څه ویلې په جواب کې چې مونځ دې ونه شو، جاهل مرکبه دغه سجده سهو ما وی چې دواړه طریقې په احادیثو کې راغلي دي، نو چې هغه په خپله طریقه باندې سجده سهو کوي نو ته ورپسې مونځ کوې، نو ستا مونځ ورپسې صحیح دی. یا یو حنفي عالم جمع ته مخکې شوی دی، حنابله ورپسې ولاړ دي او دوی سجده سهو وکړه په خپله طریقه باندې، د هغې مونځ ورپسې صحیح دی. نو دا څلور واړه مذاهب دا په حقیقت کې یو مذهب دی، او د دوی دا اختلافات چې دي نو دا فروعي اختلافات دي. ما درته وی چې هغه طریقه په احادیثو کې راغلی او دام راغلی ده، تم دار چانه چې څه خبره واورې دلته په ګروپ کې راشیر کی. یو بل سوال کړی دی چې بعض خلکو د دعای قنوت یاد نه خاص کر زنانه وته، نو دعای قنوت په ځای باندې د عوام دغه وایي سورۃ اخلاص وایي، نو دا غلطه ده، بلکې دعای قنوت دعا ده او د هغې په بدل کې به دعا وایي. فقهاو نقل کړي دي اللهم ربنا بوایي وقنا عذاب النار پورې. کوشش وکړئ چې دعای قنوت یاد کړي، او چې تر څو پورې یاد کړی نه نو د هغې په ځای باندې په اللهم ربنا وایي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس دی په هغه باندې دانه ده، نو د مانځه دپاره وایي په هغې باندې مسح کوي، پټۍ لګولې ده، او غسل چې ضرورت شي نو بیا وایي پټۍ باندې مسح زړه نه غواړي وینځي. نو که چېرته داسې چې وینځلو سره یا لمدولو سره زخم خرابېږي، د خرابېدو خطرې، نو د غسل کې هم په هغې باندې مسح کوی شي، باقي بدن به ووینځي، چې کوم ځای باندې زخم د پټۍ لګولې ده په هغې باندې به مسح وکړي. یو بل سوال کړی دی د شپې نوکونه واړه کول، نو څه پابندي پکې نشته دی، که د شپې که د ورځې نوکونه واړه کوی شي، او که په خپل ځای کې په خپله کمره کې په خپل کور کې یا په بل ځای کې نو جایز دی. بعضې خلک وایي چې کوم ځای کې نوکونه واړه کوي نو هلته سپېروالی راځي، دا بې ځایه خبرې دي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس جمع ورکوي او سورت یاسین مثلا وایي په یو رکعت کې 4-5 آیات، نو دا به شروع د یاسین نه کوي، نو خود به د یاسین نه کوي، یاسین پرېږدي پکې، یاسین دا مستقل آیات